بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زم ارشد خان. ګران کتونکو، نن د سره په یو اهم موضوع باندې خبره کوم چې امید لرم دغه نه به تاسو ټول خبر وي. پرون په پی آی سی کم هسپتال دی په هغې باندې د وکلاو د سیډه د وکیلانو د سیډه اټیک شوی دی. دا څه قصه ده، دا څه معامله ده، دا د کوم وخت نه راچلیږي د ډاکټرانو او د وکیلانو ترمنځ باندې، او په دې کې کوم خلک ټارګټ شو، څومره نقصانات خلکو ته ورسېدو، په دې موضوع به درته نن خبرې کوم او د خپل خیالاتو اظهار تاسو سره شیر کوم. ګران کتونکو، تاسو وګورئ د جنگ په حالت کې هم چرته په هسپتال باندې اټیک نه کیږي. یعنی دا یو غیر اخلاقی حالت دی چې کوم د وکلاو د سیډه رامخته شوی دی. یعنی وکیلان هغه خلک کوم چې د قانون پاسداري کوي، کوم چې خلکو ته په وړه وړه خبره باندې قانون ورمخته کوي، کوم چې خلکو ته د قانون د تحفظ خبرې کوي بار بار، د هغه خلکو د وجې نه، د هغه خلکو د سایډ نه دا یو غلط، یو غیر اخلاقی، یو زه ورته وایم چې یو کلیام دهشتګردي، یو ډایرکټ قتل رامخته شوی دی. په دغه اټیک کې ټارګټ څوک شو، په دغه اټیک کې، په دغه ټارګټ کې اټیک په دغه خلکو باندې وشو کوم چې عام شهرین دي، کوم چې دغه هسپتال ته علاج د پاره راغلي. دا واقعیا څنګه پیش رااله، په دې باندې موږ تاسو سره په دې خبرې کومه. سمو د مخکې یو وکیل چرته خپل مور هسپتال ته بولی و او دغه ترمنځ د ډاکټرانو دغه وکیل ترمنځ څه تریخواله راغلی. دغه تریخوال د وجې نه بیا غوی په منځ کې جګړه هم شوې وه، او بیا دغه جګړه یو داسې حد ته ورسېده چې یو دوه فاټین یو بل ته مخامخ فاټین نو مراد زما دغه وکیلان او ډاکټران دي. بیا په دې کې یو ویډیو وایرل شوی ده د ډاکټر عدنان دی، آی تھنک زما په خیال باندې د هغوی د سیډه چې هغه یو ویډیو کې ما څه فاینډ دا کړي، زه تاسو سره شیر کوم چې دغه ډاکټر څه وایي د دې حوالې سره. دغه ویډیو چې په دغه کې ډاکټر داسې لګي په ظاهره باندې چې دغه وکیلانو مذاق وړاوي، هغوی ته یو چیلنج ورکوي چې مطلب تاسو هیڅ نشئ کولی. اوس دې کې څه حقیقت دی، دې کې څومره حقیقت دی چې آیا دا ویډیو زړه ده، د ویډیو اوسنۍ وه، دا چا لیک کړله، او د دې ډاکټر دې کې ویل څه غوښتل. زه وایم چې په هسپتال باندې اټیک نه دی، کم از کم نه دی فکار چې کله د اټیک کیږي دوی را روان یو په دې کې یو وکیل دغه ویډیو هم وایرل کیږي، هغه وکیل په سوشل میډیا باندې دغه پہچان شوی دی، هغه ټارګټ شوی دی، او هغه باقاعده په دغه ویډیو کې دا وایي چې مونږ د رواني په اردو کې څه الفاظ استعمالي چې اب تیرا سټنډ ہوگا، اب تیرا بائی پاس ہوگا، داسې قسم څه الفاظ استعمالي چې ډاکټر صاحب تو گیو. زه وایم چې دا کلیام یو دمکی ده، یو فری پلانینګ گیم دی چې هغه وشو. مثال په تور باندې کله چې دا واقعه کیږي او د دې واقعې نه بعد بیا د وکیلانو کوم چې امجد شاه د پاکستان بار کونسل چیرمن دی، هغه خپل سایډ بالکل پروټیکټ کوي، سره نه مخالفت نه کوي، په زبان د الفاظ نه راځي چې آیا دا کومه درندګي وشوله، کومه بد اخلاقي وشوه، کوم کلیام ټیرریزم دهشتګردي وشوله، دا نه و فکر. هغه په دې ویډیو کې وایي، په دغه پروګرام کې مختلف ټاک شو کې دا خبره وکړله چې آیا د دې تحقیق پکار دی چې کوم مریضان ته تکلیف ورسید، کوم مریضان وفات شو په دغه کې، دا د پولیس د سایډه وشو، دا د انسو ګیس د سایډه وشو، دا د ډاکټرانو د علاج د غفلت د وجې نه وشو، یا دا د وکیلانو د وجې وشو. دا کوم څه چې وشو د ظاهره ده که دغه ویژول او دغه فوټیج تاسو وګورئ، نو دا د دې وکیلانو د وجې وشو چې کوم اټیک وشو، په دې کې عام شهریان په دې کې ټارګټ شو. بل زه تاسو سره یو پوینټ شیر کوم په دې کې چې کوم ما سره دي حرکتونه کیږي، کله اټیک کیږي په دغه ویډیو کې تاسو به کتلی وي سوشل میډیا باندې، زه لږ لیټ هم شوم په دې باندې خپل رای ورکولو لپاره. هغې کې چې کله اټیک کیږي نو یو 15-16 کاله عمر د یو زنانه دی، هغې ته د زړه اټیک شوی دی او د هغې علاج سټارټ دی، د هغې د زړه علاج سټارټ دی، په دې کې اټیک کیږي او د هغې د علاج نه کولو په وجه باندې ډاکټران وتښتي او د هغې علاج ونه کړی شي، هغه په دغه ټیم کې هغې ته مرګ راشي، هغه وفات شي. نو د دې ذموار اوس زه دا ته امجد شاه ته زه وایم چې کوم د بار کونسل چیرمن دی، دا هلاکت د چا د وجې شو؟ دغه مورکۍ چې کومه مړه شوله، دا د دې وکیل د وجې مړه شو که دا د دې ډاکټر د وجې مړه شو؟ چې ته په ډاکټر باندې الزام لګوئ تاسو، که چېرې ستا د اټیک نه وی شوی نو آی تھنک زه وایم دغه ډاکټرانو به د دوی علاج کړو. به هر حال څوک په چیر کې روان دي، منډې وي، د چا لاس ته کیلونۍ لګېدلي دي، چا ته ډریپس لګېدلي دي، څوک سره د بیډونو روان دي، یو بل له دیکې ورکوي. دغه هلک کوم چې هسپتال ته د خپل علاج دپاره راغلي
د خپل ژوند د تحفظ دپاره راغلي هغوی خپل ژوند په منډو باندې بچ کو یعنی اوس د دغه هسپتال نه په تیښته کې د هغوی د ژوند تحفظ او داسې حالات محتراله انتهایي غیر اخلاقیات. نمبر فس حکومت نه زه دا سوال کوم تاسو ټولو له دا سوچ پکار دی دا وکیلان چې کوم را رواني تقریبا دا 7 نواله 8 کیلومتر فاصله کې دي دا پروټست سٹارټ کیږي نو دا 7-8 کیلومتر فاصله چې دوی طے کوي دا را روان یو لښکر را روان دی او یو دمکې ورکوي لکه جنګ له چې روان وي. نو زه دا وایم چې دغه ټیم کې د انتظامیه چرته تللی وه دوی ته دومره پته نه لګېده پولیس ته دومره پته نه لګېدله چې آیا دا پروټست کېدو ولې د دې انجام به څه روځي. نو 7-8 کیلومتر فاصله یو لښکر یو احتجاج پوره کوي او هغه دغه هسپتال مخې ته راځي په هسپتال اټیک کې دغه ټیم انتظامیه نه ده خبر نه پولیس خبر دي. او بله خبرې ته که تاسو سوچ وکړئ زموږ عثمان بزدار صاحب کوم چې د پنجاب وزیر اعلی دی هغه ته پته هم نشته دی زموږ پرایم منسټر عمران خان صاحب هغوی ته وایي چې تاسو زر ته زره ځان ورسوئ هسپتال ته حالات خراب دي زموږ د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار صاحب د دغې نه خبر نه دی د دغې واقع سره نوټس نه دی اخیستی. نو دا زه وایم چې څنګه وزیر اعلی دی چې یو د واقع نه خبر وزیر اعظم هغه ته کال کوي چې تاسو ورشئ دې واقعیت ته ځان ورسئ. نو به هر حال ډېرو خبرو کې جوړ راځم بیا به د میډیا اخلاقیاتو د دې به مونږ فعالتیا وکړو. نو زه دا وایم دې سره سوال لري. سوال نمبر تر زه تاسو دا ږدم چې دا معامله څه د اوس ته نه را روان دا په نومبر کې دا معامله سټارټ ده د دوی د مخې په دې کې یو پیر روغه هم وشوله بیا پکې چا څه اعتراضاتو یا چا پکې مطلب خپل اشتعال لپاره څه حرکت وکړو دوی بیا دا ګروپونه په خپل منځ کې ګرم شو حالانکې دوی خپل پریس کانفرنس هم کړی. نو دا معامله د مخکې نه سټارټ په آیا حکومت له پکارو چې په دې سیس باندې هغوی اکشن اخیستی وي هغوی ته خیال کړی وي چې الریډي ستا وکیلان ستا په ملک کې یو غونډاګردي کوي هغوی یو پاور تنظیم ځان ته وایي مونږ اسټبلیشمنټ یادو چې زموږ پاور تنظیم دی پاور انسټیټیوشن دی یو اداره ده خو وکیلان چې څه وایي هغوی ځان ته یو پاورفل اداره وایي چې زمونږ وایو هغه په دې ملک کې کېږي او بیا ورسره سره د مشرف د دور هغه د خپل پروټست او دغه ورکوي مثالونه ورکوي چې څومره چینجز راغلي دي څومره د ظالم خلاف څومره غټو خلاف خلک روچت شوي دي هغه وکلا دي. نو حکومت له پکارو چې په دې سیس باندې بل زه تاسو یو سوال په دې کې شیر کوم چې دا لومبیا پروټست نه دی دا لومبیا اټیک نه دی چې په هسپتال باندې شو د دې نه مخکې ډېر زیات اټیک شوي دغه اټیکس چا کړي دي دغه اټیکس د دې نه مخکې وکلاو نو کړي د دې نه مخکې چې کوم اټیک شوي دي په هسپتالونو باندې هغه داعش کړي دي هغه تحریک طالبان کړي دي هغه القاعده کړي دي او هغه پای کې لشکري جنگجوي تنظیم دوی کړي دي دا تنظیمونه. نو په دغه باندې د دهشتګردۍ یو اکټ لګي هغوی باندې د کلیام د قتل عام دفعې لګېدلي دي. نو نن چې وکلاګردي چې کومه شوې ده په اول ورځ باندې نو پکار دا و چې دغه اکټ دغه عمره سزا او دغه قانون په دې باندې مپلای شي. اوس سوال دا دی آیا حکومت به په دې سیس باندې اکشن والی حکومت به د دې حوالې سره خپل کاروایي وکړي په ظاهره خو دوی وایي چې موږ انکوایري کېنوله هغوی به د دې احتجاج به تحقیق کوي خو آیا دا به وشي دا یو غټ سوال دی چې کوم وکلا ځان ته یو غټ تنظیم وایي د دې به انجام سره وځي. بل سوال زه تاسو سره دا شیر کوم چې زه فیاض الحسن چوهان چې کومه زه یو فیر بیا وایم چې د هغوی بالکل داسې قسمه بې عزتي نه وه کول پکار هغوی باندې چې کوم اټیک وشو پرسنلي هغوی تشدد پرې وشو. نو فیاض الحسن چوهان که هر څنګه دی د پی ټي آی ورکر دی د هغې نماینده دی که هغه هر څنګه زبان استعمالوي که هغه پرسنل اټیک کوي په فاټینو باندې پوزیشن باندې هغه بېله خبره ده خو کم از کم زه وایم تشدد په هغه باندې نه پکار خو د هغه سره زه فیاض الحسن چوهان باره کې دا خبره مې کوم پریس کانفرنس کې هغه د دې سیسو بالکل اپوزیټ خبره کوي ډایرکټ سیس په اپوزیشن باندې اټ کوي دا وخت چې کم دی دا صورتحال چې کم روان دی دې ته لږ غور سوچ وکارو چې ته دې ټایم کې ډایرکټ اپوزیشن ټارګټ کې مطلب فیمیلین ټارګټ کې چې دا دغه یو سازش شو ته دې ټایم کې وګوره چې وکلا تاسو سره څه وکړو کوم مریضانو سره څه وشو موږ به دې باره کې سوچ کوو. ډایرکټ اپوزیشن دلته هم خپل سیاست را مخې ته کېږي هر ځای کې د سیاست او زه یو پیر بیا وایم چې په دې کې تکلیف رسي چاته ډېر په افسوس سره دا خبره کوم یو عام شهري ته رسي هغه بچنګې چې کوم په دغه هسپتال کې مریو د مور په هغې کې د ډاکټر د علاج د غفلت د وجې او دغه د اټیک د وجې نه د وکیلانو د اټیک د وجې نه د دې جواب څوک ورکړي دا کوم مړي چې وشو کوم هلک شهیدان شو زه به وایم چې دا شهیدان شو په دې کې د دې به ذمهوار څوک ایا دا به واپس راوګرځي وکیلان خو به روغه وکړي ډاکټران به روغه وکړي حکومت د فکارو چې په دې سیس باندې اکشن اخیستي. دې سوال سره اخري سوال زه تاسو ته وایم چې
د حکومت لوا فکارو چې دغه خلکو تحفظ کړی وي دغه هسپتال تحفظ کړ دا د حکومت یو غټ ریسپانسیبিলিټي ده چې دومره غټ پلانینګ کیږي دا یو فری پلانینګ مو او دا قصه د ډیر وخت نه روانه ده او تاسو دغه نه خبر یې نو زوایم ډیر نور پکې ډیر زیات سيزونه دي خو وکیلان کوم چې د کوټ د تور کوټ په موجودګۍ کې هغوی ځان ته زه وایم چې د زناور غونډه کې حرکت کړو بالکل داسې په کار نو قابل مذمت ډیر زیات بلکې زه وایم چې کلیام دهشتګردي ده کلیام ډایرکټ قتل دی او حکومت له پکاري چې دې سه مخنیوي وکړي او د دې لپاره سه اکټ لاګو کړي چې آیا د دې تحقیق وشي او دا داسې بني کنن چې حکومت په دې سيزونه خاموش شو نو په دې تور کوټونو کې چې دا کم زناور دي دا بیا سبا بیا را باسي بیا به داسې اټیک کوي بیا به اټیک کوي او د ځان به دغه سیم سپری غني نو تاسو په دې کې معنا تاسو رای بم ځاهله مؤسسونه کې دي شي معنا مشوي تاسو په کمنټس کې موږ خپل رای راکړئ او دا ویډیو زیات نه زیات شیر